بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو عمران بنیری یم او دا وخت مونږ ولاړ یو د جی ایم ایس ګورنمنټ میډل سکول مینه کیم کوګا. دا دوه ماشومان ما سره ولاړ دي. د نوم سهیل احمد دی، د اووم کلاس طالب علم دی، او دا چې ما سره کوم ولاړ دی دا سیف الرحمن دی، دا د اتم کلاس سټوډنټ دی. سیف الرحمن باره کې دا ووایو چې د دې مخکې یو ډمپر ګاډی جوړ کړی و چې هغې به وزن هم وړو، لیټونه پکې هم لګېدلي وو، جیک والا سیسټم پکې مو، او پوره د هغې چې کوم لوازماتو د یو ډمپر ګاډي نه هغه ټول په هغې کې پوره و. د هغې نه پس د یو شاول جوړ کړو چې هغه شاول د سرنجانو په مدد سره به هغه اوچتېدو، وزن به یې هم اوچته و، ځای به یې هم کنستو. د ګتو نه یې جوړ کړی و، د موبایل بیټري پکې لګولې وه. دا ماشوم په اتم کې و، د دغه شیدان جوړ کړی و. خو دا ماشوم چې دی سهیل احمد د یو ټینک جوړ کړی دی، دا د زما لاسو کې دی، تاسو دا لیدی هم شئ. دې سره دا خپل ریموټ کنټرول سیسټم دی چې د دې په ذریعه باندې دی یو خوا بل خوا مخ ومړوي، تاویږي راتاویږي. دا کومه شپیلی چې دا د ډزو والا دا تاوي راتاوي. د دې نه علاوه چې په دې کې کله دې ځای کې تیلي کېدي هغه ونښلي او بیا والا ماچس ورکړي. دا موږ ټول تاسو ته وښیو. په دې دغه کې ډز هم دی کي، نه دې ډز هم کي. دا ماشوم چې کله موږ په دې سکرین باندې انکریج کو، نو دې ماشوم ته د هم دومره حوصله میلاو شوه چې دا د ټینک جوړ کو او وی چې دا ټینک په زه نور هم جدت طرف ته بیایم، نور ډیولپمنټ به پکې هم کوم او نور دغه به هم دا کي چې دی به روان ومي او یو خوا بل خوا به ګرځي، ډزې به هم کي. د دې نه علاوه د دې سکول نور ماشومان هم لګیا دي او هغې مختلف پراجیکټسو باندې کار کوي. څوک ټینک جوړي، څوک شاول جوړي، څوک هلیکاپټر جوړي. سیف الرحمن په ډرون کیمره باندې هم کار شروع کړی دی او په هلیکاپټر باندې هم د هغه کار شروع دی. نه انشاءالله چې دغه به هم موږ تاسو ته ښایو. فلحال موږ تاسو ته دا ښایو چې دا ټینک څنګه کار کوي او سیف الرحمن سهیل احمد د دې باره کې څه وي او د ده ټیچران د دې باره کې څه وي. زموږ سره اوسئ. زما نوم سهیل احمد دی. زه د جی ایم ایس مینه کوګا بونیر نه خبرې کوم. زه د جومات وم ماشوم یم. ما دا یو ټینک د ګتو نه جوړ کړی دی او دا خولم تاوي او ګرځي هم او دې کې چې ماچس کېږي نو ډزې هم کي او زه دا غواړم چې دې ته نوره ترقي م ورکړمه. په دې باندې بس داسې 100 روپۍ خرچه راغلې وه. دا د اووم کلاس ماشوم دی. زه له تاسو وکتو چې هغه د هغه په شانتې یو بهترین کوشش کړی دی. په لو کاست نو کاست میټیریل هغه فارموله زموږ اوس هم جاري ده. کوشش کوو چې مخې ته نور هم د دې نه لاړ شو. ماشومان نور هم ماشاءالله ډېر لګیا دي، کوششونه کوي، ځکه چې وخت په وخت ما سره مشوره هم کوي، تپوس کوي چې یاره موږ د داسې څه وکړو، ګایډنس پکار وي، څه داسې میټیریل چې هغې ته بازار کې یا لوکل نه میلاویږي نو ما سره پکې مشوره کوي، موږ هغه څیز ورته ارینج کوو، خپل وس مناسب ورسره امداد هم کوو. نو انشاءالله چې کوشش داسې شروع دی چې یاره زموږ د ماشومان شاید چې زما دا امید دی چې اووم او اتم خو تقریبا موږ هغه دي روان دي، په یو سټپ مخې ته تللي دي، 2 سټیپه تللي دي. خو کوشش داسې دی چې انشاءالله زموږ ډېر زر به تاسو ووینئ چې شپږم کلاس به هم انشاءالله راځي او انشاءالله هغوی به هم دا شانته څه کوششونه او څه دغه تاسو ووینئ. خو مخکې نه ځکه نه وایو چې ټایم راشي او په ټایم باندې څیز تاسو ته مخې ته راشي نو انشاءالله هغه به ډېر خوند وکړي. اوس د ماشوم تاسو ولیدو څومره بهترین کوشش یې کړی، ټینک هغه دغه کړی دی او کوشش کوي چې دې کې نور هم لږ بهترین کوشش وکړي او لږ مخې طرف ته لاړ شي. دا وخت په وخت چې کله ساینس کې موږ داسې ټاپک راشي هغې باندې موږ داسې ډسکشن وکړو. ماشومانو ته د هغې سره ایکچوال فیکچوال په کور کې چې کوم څیزونه دي لکه ګاډی شو، موټر سایکل شو، جیک سیسټم شو، نو دا چونکې ماجر ماشومان دي او زیات د دې تعلق د ګاډو سره دی، چونکې ترانسپورټ د دې په کورونو کې هم باقاعده ټرکونه او ګاډي ماډي پلین کوچونه ډارسي نرسي دي سره واسطه راځي. نو چې موږ داسې یو مثال ورکړو دې کور ته لاړ شي هغه څیز ته سوچ کړي، هغه شین کوشش کوي چې داسې څنګه کار کوي، پلار ته وایي، ورور ته وایي چې داسې موږ ته د جیک سیسټم شو، بل شو دا تاسو زموږ مخې ته تاسو وچلوئ چې موږ داسې وینو. خو د هغې نه دې یو ایډیا واخلي، بیا زموږ سره کښېني، خپل خیالات زموږ سره شیرز کړي، موږ هم د هغې سره خپل دغه شیر کړو چې یاره دا شانتې که دا داسې وشي نو داسې به ټیکي، که داسې کېږي دا به غلطي. بیا چې څه میټیریل پکار نو وایي چې یاره داسې څنګه ارینج کېږي، نو موږ وایي دلته لوکل بازار کې کلینی دی نو هغې نه د سواړۍ نه نو هغه وله موږ ارینج کړو، یو پراپر طریقه باندې موږ لګیا یو خپل کوشش کوو انشاءالله چې بهتر وي، مخې ته به دی نو انشاءالله چې ښه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو موږ عمران صاحب ستا شکریه ادا کوو چې تاسو وختاً فوختاً زموږ دې سکول ته راځئ او زموږ دا کم ماشومان چې
کم د خپلو صلاحیتونو اظهار کوي هغه تاسو د میډیا په ذریعه باندې د قوم ته او د نوجوان نسل ته منتقل کوئ. دا یو ښه پیغام تاسو زموږ د سکول نه وړئ چې یاره څنګه دا زموږ د سکول دا ماشومان مختلف اکټیویټیز کوي، کله ډمپر جوړوي، کله ټینک جوړوي. نو دغه رنګ د نورو سکولونو کې چې کوم سټوډنټان دي هغې هم دغه د خپلو صلاحیتونو اظهار وکړي او د هغې ټیچرس چې کوم دي هغې هم دغه اکټیویټیز په هغې باندې وکړي. په دې کې به د ماشومانو هغه شوق نور هم سیوا کېږي چې په سوشل میډیا باندې د هغې هغه کم اکټیویټیز دي هغه خلک ګوري، هغې ته به یو حوصله میلاویږي. زموږ د سکول کې دا تاسو پروګرامونه لرالی نو دا زموږ د ټول سکول د سټاف، زموږ خاص کر هیډ ماسټر صاحب او زموږ د سکول څومره استادان صاحبان دي دا د هغې د کوششونو هغه نتیجه ده. خاص کر شاکر صاحب چې زموږ د سکول د ساینس ټیچر دی د دې خصوصي دلچسپي ده په دې څیزونو کې او زموږ ماشومان هم الحمدلله صرف په دې فیلډ کې نه په تعلیمي سرګرمو کې، ادبي سرګرمو کې او دغه رنګ په کیلونو کې مختلفو کې هغې حصې اخلي او باقاعده په خپل زون کې په خپل ضلع کې هغې ښه پوزیشنونه اخلي. انشاءالله موږ به نور هم کوشش کوو د خپل سکول په سطح باندې چې زموږ د ماشومان انشاءالله د دې هم په روان وخت کې ښه چې کوم دی هغه سرګرمۍ پیش کړي او په دې ضلع په سطح باندې یو ښه نمایه مقام زموږ د سکول چې کوم دی حاصل کړي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه.